اصولا وی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 10 کاله خدمت کړو. د هغه صحابي معمول دا چې کله به هغې د قرآن حکیم ختم وکړو نو داسې یاران دوستان اهل آیات دا به یې راجمع کول چې ځکه ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي چې دا مبارک وخت دی په دې وخت کې الله دعا قبلوي. نو تاسو راجمع شئ چې په شریکه دعا وکړو چې الله زموږ د ټولو دعاګانې قبولې کړي. دغه شان یو بل شخصیت تېر شوی دی حضرت حاکم ابن عتیبه رحمه الله. هغه فرمایي امام مجاهد چې لوی تابعی دی د صحابو شاګرد دی د قرآن حکیم یو لوی مفسر دی. وی هغې ما پسې سوال جواب وکړو چې راشه موږ د قرآن ختم کړی دی په دې موقع باندې دعاګانې قبلېږي په دې دعا کې تم شریک شه موږ سره. نو دا د حضرت قاري صاحب په موږ احسان و چې په دې دعا کې موږ له دعوت راکړو او د ځان سره شریک کړو. الله رب العزت دې دغه ختم دغه تراویح چې تاسو وکړئ دا دې الله خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او د حق باطل یم پہچانا د حق باطل یم پہچانا زیم کلام د پاک سبحانا د حق باطل یم پہچانا زیم کلام د پاک سبحانا زیم کلام د پاک سبحانا رب را لېږلی په نبي آخر زمان یما زه د پاک الله ښکلی قرآن یما زه د پاک الله ښکلی قرآن یما ماته په زړه کې راکړه ځای ډېر قدردان یما زه د پاک الله ښکلی قرآن یما زه د پاک الله ښکلی قرآن یما په ما ایمان راوړه انسانه یې ته نصیحت واوره زمانه په ما ایمان راوړه انسانه ته نصیحت واوره زمانه یې ته نصیحت واوره زمانه د کامیابۍ عظیم سبب په دې جهان یما زه